هغه مسلمانانو چې واورېدل چې مسلمان به فیصله کوي هغوی وی بس بیا خو مونږ وګټله ځکه چې فیصله مسلمان کوي مسلمان به څنګه و چې دا پلاټ د هندو دی ځکه خو په مندر جوړوي څنګه به مسلمان دا فیصله وکړي وایي بس زه به د مسلمان نوم درله درکم نور هندوانو ورته وی دا دې څه چلوک مسلمان نوم دی ورله ورکه هغه مسلمان به خامخا د دپاره کوي وایي زه د داسې مسلمان نوم ورکومه به حق فیصله کوي تاریخ مقرر شو په هغې تاریخ باندې به مسلمانان هم رالل هغې هندوان هم رالل جج لی د یو عالم نوم ورکه مفتی الهي بخش رحمت الله علیه د هغه نوم یې ورکه جی دی به فیصله کوي عدالت ته مفتی الهي بخش رحمت الله علیه راغی مسلمانان هم ناست دي او دی خوا هندوان هم ناست دي وایي جی ته ګوام یې او ته به جج هم یې ته ګوی یو که فیصله به زه کوم خو ستا په ګوی فیصله کوم لکه چې تا فیصله کړي مسلمانانو ته وایي زما فیصله منی وی بالکل هندوانو ته وایي زما فیصله منی وی بالکل وی ګوی کوم ګوی مې منی وی بالکل زه ګوی کوم د جج فیصله به منی وی بالکل منو جج ورته وایي مفتی صاحب بس وایا مسلمان وی پلاټ زما دی هندو وی پلاټ زما دی ته حقیقي پته لګي وایه پلاټ د چا دی هغه مفتی الهي بخش رحمت الله علیه ورته وایي پلاټ جی د هندو دی پلاټ د مسلمان نه دی مسلمان په بې ځایه دعوه کړې ده پلاټ د هندو دی هندو خو وی زه پې دغه جوړم مندر جوړم هغه جج ورته وایي یره جي که دا هندو په دې باندې مندر جوړوي مسلمانان خو به غږ نه کوي وایي هغه د پلاټ مالک شو پلاټ د هغه دی زه ګوی کوم هغه د هغه مالک دی او دی ملک دی په خپل ملک کې انسان هر قسمه تصرف کولی شي مندر پہ جوڑی کور پہ جوڑی اجرا پہ جوڑی بازار پہ جوڑی مارکیٹ پہ جوڑی هغه اختیارمند دی